بس په تلاش پسې شول مشرکان، چې په تلاش پسې شول، روان شول. قربان شم عین د غار خولې ته د مشرکان ورسېدل، خو الله پاک یو تدبیر جوړ کړ. د ټولو نه کمزور ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت. قرآن وایي چې د ټولو نه کمزور کور دا کور د جولاګي دی. دا کور د دې دپاره چې انسان د حر او د قر نه محفوظ کړي، د ګرمۍ او د یخنۍ نه محفوظ کړي. او د جولاګي دا کور داسې چې نه د نور نه محفوظ کول کوي او نه د یخنۍ نه محفوظ کول کوي، نه د سیلۍ نه محفوظ کول کوي. ټولو کې کمزور کور دی. خو الله پاک چې ورنه کار اخلي که نه، دقې د جولاګي د کور نه به د یو مضبوط قلا نه هم زیات کار واخلي. دا جولاګي څنګه دوی دننه شول، جولاګي راغی او جی هغه خپل کور یې تو که د غار په هغه خوله باندې. خو د غار دا خوله ښکته وه او دا مینځ یې بره و، داسې به ورننوتې. د غار دا خوله څوک چې تلې کتلې الله دې موږ ته هم وښودلې کړي، بار بار دې الله وښودلې کړي. او الله هم د ځوانۍ کې ورته بوځي چې ښې منډې ترلې پکې و، چې یو پېره بوډا شي او سړی ګرځېدی هم پکې سي نه شي. قربان شم چې کومه د غار دا خوله نه ده، دا ښکته ده او دا مینځ یې بره دی. نو هغوی بره کسانو ته د ښکته کسانو خپې ښکارېږي، او دا ښکته کسانو چې سر نه یې ښکته کړی، دا بره کسان ورته ښکاري. دا نه، په دقسې انداز باندې غار دی کو بدل کړی نه. خیر چې په دقسې انداز باندې هغه مشرکان راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه نقش قدمونو باندې دوی ځان راورسو غار ثور ته، او دوی راورسېدل او جی دلته جولاګي جال ته وکړی او د هغې مخې ته الله پاک یو ونه زرغونه کړله او کمترو پکې جاله وکړه. په هغې شپې در شپې به سرنی کمترو او هغوی پکې انډې واچولې د غار په خوله کې. چې کله دا مشرکان راورسېدل او دوی وکته چې هلکه وایي که په دې باندې څوک دننه شوی وی نو د جولاګي دا جال به ورته نه وتاو. اوس ګوره الله پاک یو تدبیر برابري. او دا وګوره د کمترې دا جاله ډېره کمزورې جال یې کرکوړې جال نه ده، داسې لرې لرې ډکې خوځي چې لږ وخوځېږي راوخوځېږي ستانډې ورنه غورځېږي. په دقسې انداز باندې جي چې کومه دا دوی وې چې څوک ور داخل شوي وې نو دا انډې به غورځېدلې وې. نو لهذا په دې غار کې وی نشته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله مبارک ته بیان فرمایي، رسول الله مبارک کو چرته وی خپل خپو ته وکتل نو وی موږ به وویني، څنګه وخته شول داسې که نه نو موږ به وویني. رسول الله مبارک ورته بیان فرمایي ما ظنک یا ابا بکر باثنین الله ثالثهما. دستا څه ګمان دی د هغه که دوو کسانو په باره کې چې قربان شم الله جل جلاله د دوی دریم دی. یو ته یو زه او زمونږ په امداد کې رب ذوالجلال دی. کو دا ټول مخلوقات روزي او زمونږ او دستا د نیولو کوشش وکړي، خو قربان شم ما او تا نیولې نشي. دا خاکه الله جل جلاله په یو آیات مبارک کې بیا پیش کړی ده. هغه آیات مبارک باندې یو 10 منټه خبره ده، لہذا انتظار کیجئے. روانه جمعه به کوم وخت زیات تر شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.